زایما جنت زما پنوم خلق نازونه کړي لمونځ عبادتونه کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو، نن د اعتکاف د خلوت په باره کې یو څو خبرې درته کول غواړم. خلوت او اعتکاف به درې قسمه ده. دا روزه کې چې څوک اعتکاف خلوت ته کښېني، اخري لس شپې سړی په جماعتو کې کښېني، ښځې په کورو کې کښېني، نو دا سنت مؤکده علی الکفایه ده. یعنی په کلي کې به یو سړی خامخا کښېني. که چیرې یو سړی له کلي نه کښېني، ټول کلی پرې ګناهګاره، او که یو سړی کښېني په جماعته کې نو ټول کلی پرې خلاص ده. لکه څرنګه چې د جنازې نمانځه ته یو سړی ولاړ شي، ټول کسان پرې خلاص دي له ګناه. او که چیرې یو سړی هم نشي ورنو، ټول بیا ګناهګاره دي. د خلوت او د اعتکاف ثبوت له قرآن مجید هم راغلی ده. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي وانتم عاکفون فی المساجد. عاکفون جی اعتکاف او خلوت راوتلی ده. او حدیث کې هم راځي، بخاری شریف کې حدیث ده. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د کال د روزي اخیری لس شپو کې په اعتکاف باندې به کېناستوی، په خلوت باندې کېناستوی. او دغسې د نبی علیه السلام د تر زوی د اعتکاف فضیلت به یو دوه خبرې وشي. یو دوه حدیثونه د اعتکاف په فضیلت سره چې د اعتکاف څومره ثواب ده، د خلوت څومره ثواب. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي من اعتکف عشرا فی رمضان کحجتین و عمرتین. دا بهیکی روایت راخستی ده. کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث ته که یو انسان اخري لس شپې په خلوت او په اعتکاف باندې کښېني، نو الله رب العزت دته دومره ثواب ورکوي لکه څرنګه چې دوه حجونه او دوه عمرې یو سړی وکړي. او دغسې حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته من اعتکف یوم ابتغاء وجه الله تعالی جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادق مما بین الخافقین. دا حدیث طبرانی، امام بهیقی، مستدرک حاکم راخستی ده. حدیث دا ده که څوک لس شپې په خلوت باندې کښېني، دا لسو شپو کې یوه ورځ اعتکاف خلوت دومره ثواب لري چې الله رب العزت د هغه بنده او د دوغس ترمنځ درې خندقونه فاصله راولي. یو خندق څومره ده؟ ابعدو مما بین الخافقین. دا یو خندق دومره فاصلې والده لکه څرنګه چې د مځکې او تر اسمانو څومره فاصله لمبایي او چوړایي ده، نو دغومره خلا به الله پاک راولي د دې بنده او د دې دوغس ترمنځ. خافقین لفظ راغلی ده. ځینې علما کرام، شارحین کرام دا یایي چې خافقین دغته یایي چې یو بنده په اعتکاف خلوت باندې کښېني یوه ورځ، نو الله رب العزت د دې بنده او د دوغس ترمنځ لکه مشرق او مغرب په منځ کې چې سترګه راختو او سترګې ولیاده په منځ کې څومره فاصله ده، څومره لمبایي چوړایي ده، الله رب العزت دغومره دا سړی یا دا ښځه په اعتکاف په وجه باندې له دوغس له وره لرې کوي. سبحان الله. دا یو ډېر غټ فضیلت ده. عزیزانو، فضیلت کې نوزو څو مسائل دي. اوله مسله خو دا ده چې سړی کښېني، سړی په کور کې سپورې وال جماعت یا د کوټې وال یا د برانډې وال جماعت کې نس کېناستی. جماعت به شرعي جماعت وي، لکه څه ورسې اذان به کې کېږي، 5 وخته جمع به وي، وقف شده جماعت به وي. عرضي جماعت کې یو سړی اعتکاف ته نس کېناستلی. او ښځه چې کښېني اعتکاف ته، د موږ او د تاسې مذهب دا د کور کې به ښځه کښېني، په جماعته کې به ښځه نه کښېني. علما کرامو په دې باندې فتوا هم ده. علامه طحطاوي رحمت الله علیه دا خبره لیکلې ده. اوس یوه ښځه کور کښېني اعتکاف خلوت ته، نو د هغې دپاره څه مسایل دي. اول مسله خو دا ده، اوله مسله خیر الفتاوا لیکلې ده. یوه ښځه چې کور کښېني جای به ځان ته معلوم کړي چې د ما دا جای د زه به دلته په خلوت باندې په اعتکاف باندې کښېنم. اوس په دې کې یوه خبره دا ده
ځینې ښځو مخته د لمانځه ځای معلوم کړی سر او کال په یوه سپورې کې لا په یوه کوټه کې نموس کې که هغه ځای معلوم یا هغه بس د دې جماعت ته ورې به کښېني که چیرې له نوي سره چې ځای معلومول غواړي یا ځای نه وي معلوم نو بیا به یو کوټه یو برانډه یو سپورې کې ځای ځان ته معلوم کړي ورې به بس دا اوس استوګنه کړي خو یو خبره ده فتاوجاتو دا خبره راخستې ده جامع الفتاوا جلد نمبر 5 لیکلی دي چې پره سفرې به ځان ته نه معلوموي پره کوټه به هم ځان ته نه معلوموي بلکې دا لو کوټه لو سفرې نشي ځان ته معلومولی په دې سفرې کې په دې کوټه کې دي دومره ځای ځان ته مختص کې معلوم دی کې چې کټ کې ولیږي مسله کې ولیږي او د دې دلته اوسېدای کې دغومره ځای د دې ښځې دپاره کافي ده او یو بله ضروري مسله دومه مسله دا ده یو ښځه واده کړي نو د میړه اجازه د دې دپاره ضروري ده چې میړه اجازه نه ورکوي په اعتکاف باندې دې نه کړي دریمه مسله دا ده یوه ښځه په اعتکاف باندې کېنستله اعتکاف باندې چې کېنستله ماهواري جامه یې خرابه سوه د دې څه مسله ده د دې مسله دا ده چې که یوه ښځه په اعتکاف باندې کېنستله په خلوت باندې جامه یې خرابه سوه ماهواري راله ایام یې رالو نو عزیزانو دغه اعتکاف فاسده سوی باطله سوی دا بله اعتکاف اوس ځکه چې یوه ښځه اعتکاف باندې کینی او دا مسله ده چې جامه راسي نو دا روزه نشي نیولی چې چا روزه نه وي اعتکاف نه کیږي د اعتکاف دپاره روزه شرط خو بیا د هغې پټۍ به شي د هغې پټۍ دا ده احسن الفتاوا کې دا خبره راځي اعتکاف که چیرې جامې په وجه باندې باطله سي خراب سي نو اعتکاف به پرېږدي خلوت به پرېږدي راوبوځي خپل کارونه به کې خو لیکن دا به بیا د یوې ورځې اعتکاف راګرځوي سره د روزې او بله خبره دا هم ضروري ده چې ځینو فتاواو دا خبره لیکلې ده لکه کفایت المفتي نورو کتابو چې نن سبا دور کې ګرمي ده د ګرمي په وجه باندې انسان لمبېږي خامخا روزې هم اوږدې دي نو تندم یې خو د کفایت المفتي دا لیکلي دي چې ما صرف او صرف د دغ له وجه لمبېدل چې ګرمي لرې کول ځان سړول دا ناجایز فتاوی فلاحیه د دې اجازه ورکړې ده خامخا به موږ د دې یو حل راباسو چې حل یې نه وي نن سبا ورځو کې ډېره ګرمي د مشکلات راځي نو د ضرورت په وجه باندې دومره خبره ده چې علما کرامو دومره اجازه ورکړې ده چې یو سړی په جماعت کې ناستي غسلخانې ته دي د اوداسه د اودس ماتې په نیت باندې ولاړ شي نو غرض ښه دی دا یي چې زه اودس ماتې ته ځم یا زه اودس کم په ځان باندې دې بس اوبه توکي اودس پې هم وشي او دغسې رسي یوه ښځه ده دغه یې د نیت وکړي چې زه اودس کمه تقاضې دپاره ځم اودس کمه نو هغه د اوداسه په نیت باندې په ځان باندې اوبه توکي نو دغسې غسل بیا هم وشي ګرمي بیا هم لري چې اودس بیا هم وشي او عزیزانو دا مسله یاد وساتئ چې په ځان باندې اوبه توکي ضروري نه ده چې بیا په لاسو او په مخ باندې اشهد ان لا اله الا الله اشهد دغه دوا به یایي یا دا هم ضروري نه ده د مسې دپاره چې این اتوی ناکل کوثر ویل مسه یایي دغته چې صرف او صرف سر باندې لاس تېرول مخامخه یوه ښځه یو سړی چې لمبېږي په سر باندې لاس تېروي نو دا څه مسایل دي ضروري دي چې کور شو کینې خوندې مندې دغو ته دا مسایل ورسېږي ورته وایوروئ نو چې هغه به دې خبرو چې خبرې چې عمل پرې وکړي د تقاضې نه علاوه یوه ښځه یو سړی بار له جوماته نشي وتلی خدا نخواسته یوه ښځه کور کې کارندی دا یایي چې زه به مړۍ هم پخوم ضرورت مې ده او اعتکاف خلوت باندې هم کښېنم نو دا خبره کتابو صحیح نه ده لیکلې چې مړۍ نشي پخولی نو بیا دې خلوت نه کړي اعتکاف دې نه کړي نو دا اعتکاف سنت مؤکده علی الکفایه ده ښځې هم کښېنستی شي د موږ او د تاسې مذهب دا ده چې ښځې به کور کښېني نو کور کې اعتکاف چې کښېني عبادتونه به خامخا کې نو د عبادت دپاره دا خلوت اصلي د چیش دپاره کېږي خلوت د ښې شپې دپاره کېږي او ښه شپه د شب قدر شپه ده لیلة القدر ورته یایي شو قدر د موږ او تاسې پښتانه ورته یایي د شو قدر 5 شپو کې یوه شپه خامخا ده معلومه نه ده خوږه مور د نبی علیه السلام خوږه ښځه حضرت امی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وویل چې 5 ورځو کې به 5 شپو کې به خامخا یوه شپه ښه شي 20 شپه به عبادت کوي 23 شپه به یې کوي 25 شپه به یې
او دغسې د 28م شپه او د 29م شپه. په دې شپو کې معلومه نه ده عبادت به زیات کوي. په دې شپو کې د ښې شپې کم از کم ثواب چې داسې څوک عبادت کې وکړي، که په خلوت باندې ناست شي، که بغیر د خلوته ښځه او سړی په دې کې عبادت وکړي، کم از کم عزیزانو د دې ثواب 83 کاله 4 میاشتې ده. زیاتوالی الله ته معلوم د کتابو دا خبره نه ده راخستې، د رسول الله په حدیث کې دا خبره نشته، ملایانو دا خبره نه ده لیکلې، زیاتوالی یې بس الله ته معلوم ده. نو کوشش وکړئ خلوت ته کښېنئ. الله رب العزت دې وکړي چې موږ او تاسو ته د اعتکاف توفیق الله پاک راکړي. او دا د ما درخواست ده چې کوم عزیزان، کوم وروڼه خوندمن دي په اعتکاف باندې کښېني، چې ټول امت مسلمه مسلمانانو ته دعا وکړي، د کور د پریشانیانو دپاره دعا وکړي، د موږ دپاره هم دعا وکړي. الله رب العزت دې په دې خبرو باندې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې وکړي چې دا خبرې موږ او تاسو مخ ته ورسوو چې ټول خلک له دې فایده واخلي. او یوه خبره دا هم ضروري ده چې اعتکاف ته کښېنئ، د اعتکاف وخت 20 روژه چې ونیسئ، نو 20 روژې مازدیګر باندې تر سترګې ولیدو مخته به کښېنئ. نو دا شپه د 21م رارهی ده، بیا به لږ شپې په خلوت باندې ناست یو سړی یوه ښځه. کله چې د عید میاشت ولیدل شي، سپنګۍ ولیدل شي، نو اعلانونه وشي، بیا به له خلوته راوځي.